أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سورة توبہ ابتدا کی منگویلو فرق پکی ذکر کئی، خبر پکی د غنیمتونو بم راضی، نو غنیمتونو د صدقاتو تذکرہ روانه وا. مخکی وی ومنهم من یلمزک فی الصدقات، پیغمبر باندې الزامونه لګی د صدقو. لګی یو حدیث کې هم راتله یو منافقو اغا ناسو رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقې تقسیمولې، اغله پکې ورنکړه. اگر پاسید و یا محمد اعدل ما عدلت فی القسمه، انصاف کوا تا په تقسیم کې انصاف نه کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه انصاف نه کوم نو بل به سکو کی. نو منافقان دي، دا منافقان بلګي هر یو سړی د منافقانو نه هغه وایي چې زما مال دې راکړی شي بل چاله دې ورنکړی شي. الله دلته کې تقسیم د صدقاتو کوي، صدقات بچا چاله ورکول کیږي. انما الصدقات للفقراء، یقینا صدقې د پاره د فقیرانو غریبانو دي. فقراء د فقرنا ایو راضی فقاریه غیر فقاریه، هغه دي چې ملای ماته شوي، ملای نیغیږي نه د غربت د وجنه، نو اغله ورکول پکار دي. والمساکین او مسکینان له العاملین علیها، او چې عمل کوونکي په دې باندې سوچ عامل له نو هغه دین اغستې شي خپل تنخواه واخلي. والمؤلفه قلوبهم، او هغه د پاره د تالیف قلوبو د زړه د مایل کولو. یو سړی دی ایمان نه دی راوړی او په دې منځ منځ کې دی زړی کیږي، ناغلط ورکا چې ایمان راوړي، یا دا چې ایمان راوړلی او دې د پاره ول ورکه چې دې کلک شي. وفي الرقاب، او د سټونو په آزادولو کې غلامان دي او هغه عقد کتابت کړي ناغله ورکه چې هغه په آزاد شي. والغارمین او قرضدار الله، قرضدار له ورکه قرض کې نختی دي، سټونه قرض کې بندي ناغی له ورکه. وفي سبیل الله، د الله پلان کې ورمی سبیل او مسافر الله، مسافر دي هغه مسافر یو عام مسافر دي، وابن السبیل مسافر. وفي سبیل الله، دا الله پلار کې روان دي، جہاد لانو جہاد کې ور کوي. دارنګه مسافر دي جہاد لذیت لین شي، تل رات لین شي، واپس نشي رات لین اغله ورکا، مسافر هم دي. دارنګه هغه طالب علمان چې هغه د الله پلار کې ځان بن کړل، لا یستطيعون ضربا فی الارض، داغه د وجینا سفر نشي کولای، پزما کې تجارت نشي کولای، ناغی له ورکا. فریضه من الله، دا مقرتیان د الله طرفنا، الله علیم حکیم، الله دې په حکمت والا. ومنهم الذين يؤذون النبي، او بعض د دین هغه دي چې هغه عیبونه لګي په پیغمبر باندې تکلیف ورکي پیغمبر لا، یا یؤذون النبي خلاف کوي د پیغمبر، دا الله او د الله د رسول خلاف کوي. ويقولون هو اذن، او دی وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو اذن ده، یعنی سراسر اوریدون کې ده، مطلب دا تصدیق کون کې ده د هر چا د خبرې. یو سړی ته خبر وکړه نو یې ټیک دنو، قل اذن خیر لکم، وتوا اوریدون کې هغه غوره د استاسو د پاره. یؤمنو بالله، ایمان لري د په الله باندې، و یؤمنو للمؤمنین، او خبره منی د مؤمنانو. ورحمت للذین آمنو، او ورحمت للذین آمنو، دا رحمت ته دا کسان د پاره چې ایمان راوړل استاسو نه.
والذین یؤذون رسول الله، کسان چې تکلیف ورکړي د الله رسول الله، لهم عذاب علیم، د هغې دپاره دی عذاب درناک. رستو برازی صورت احزاب کی 50 آیت کے برازی والذین یؤذون رسول اللہ، دا اللہ رسول اللہ تکلیف ورکئی، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا سویل نشی ولی حیا ورزی واللہ لا یستحی من الحق. آل دگے تذکرہ رازی بیا یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، دا خلق با قسمونه کوي په الله باندې تاسو ته د پاره دی چې تاسو راضي شئ د دینه. والله ورسوله حق ایرزوه، او الله او رسول زیاد حقدار دی د دې چې دا خلق راضي کی ان کانوا مؤمنین کی دی مؤمنان. الم یعلم انه من یحادد الله ورسوله، الم یعلم آیا دا خلق نه پوهیږي په دې باندې چې چا مخالفت کو دا اللہ و دا اللہ دا رسول فان لو نارا جہنم یقین دا پار ورد جہنم دے خالدن فی ہمیشوی پائے کہ وہ ذالک الخزی العظیم دا شرمندگی لویا. یحذر المنافقون، یریگی منافقان دا دینا ان تنزل علیہم سورتن چی نازل شی پدی بانے یو سورت تنبئہم چی تخبر ورکی دی لرا، دا سورت خبر ورکی دی لرا بما فی قلوبهم پا آغا سو چی دا دی پزرونو کی دی. قل استهزئوا وتوا مزاقونه کوي ان الله مخرج ما تحذرون، یقین الله راوستون کې دا غسو چې تاسو ته کوم یاره کوله تاسو ته یریږي. دا خلق لګیاو تبوک غزا وا سفر زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ د دینه څه خبره واورې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دا خلق ستا مبارک داسي وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغختو هغه قسمونه وکړو ځانو ورستو بیا آیاتونه نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا وګ الله رښتونه کو ولئن سالتهم کته تاسو کې د دین الکه تاسو سوي لا یقولون نو خامخادیب و انا كنا نخوض ونلعب، یقینا خزان مشغوله او زمونږ لبې کولې مس غپ یو لگاو. قل اب الله و آیاته و توبه، آیات الله باندې د الله پیاتونو باندې د الله پر رسول باندې کنتم تستهزئون، تاسو مذاقونه کوي غپونه په دې باندې لګوي. د غپ د پاره تاسو دا ملاو شي دي. غزوه تبوک رست برازی 15 ورځې تقریبا سفرو مدینه نه تقریبا 100 کیلومتره فاصله کیو. صحابه کرام تلیو او دغه غزوه تبوک کې داس بعضی واقعات مخې ته راغلیو د منافقانو. لا تعتذروا قد کفرتم بما بعد ایمانکم، عذرونه مو پیش کوئ یقینا کفر کړل تاسو رسو ایمان تاسو نه نافع عن طائفتن کمغه ما فیو کوئی ویډلې تاسو سنا نعذب طائفتن نو عذاب اور کو بل دلیل بیان نو قانون مجرمین د دې وجنه چې داخله دي مجرمان. المنافقون والمنافقات، منافقان سړي منافقان خزه باز دي د بازو ندی. یامرون بالمنکر، دی حکم کوي خلق ته د منکر و ينهون عن المعروف، او منع کوي خلق د معروف نه. هغه کار داسې نه دی پکار دی لګیا دی الټه لګیا دی دا منافقان خلق. ورپسې د مؤمنانو صفت بکئی یو او یا کی الته کې خبره بیا داسې بکئی چې حکم کوي دی د معروف او منع کول کې د منکر نه، هغه د مؤمنانو صفت ته، او دلته کې دا د منافقانو صفت ته. یامرون بالمنکر، خلق ته د منکر خبرې کوي، د شرک خبرې کوي، د مخالفت د الله او د الله د رسول کوي. وینهون عن المعروف، او منع کوي خلق د معروف نه، د نیکی نه، د توحید نه، د قرآن او د سنت د مطابقت نه خلق منع کوي. ويقبضون ایدیهم، او بندې خپل لاسونه نسوا الله، نو الله دی پرې خو دی فنسیهم، دا نسوا الله فنسیهم، دی الله هر کړل الله پرې خو دی فنسیهم، نو الله دی پرې خو دی. ان المنافقین هم الفاسقون، یقینا منافقان دا دی فاسقان. فنسیهم، نو الله دی هیر کړلی د دین خپل ځان نو هیر کړلی. وعد الله المنافقین والمنافقات، الله وعده کړل منافقانو سره منافقانو خسر د جهنم
د کافرانو سره د ور د جهنم همیشه وي په دې کې یاس بوم د جهنم پورې دي لپاره ولعنهم الله او الله لعنت کړل په دې باندې دې لپاره د عذاب د همیشوالي کالذین من قبلکم دا خلق په شان دي چې ستاسو نه لږ مخکې کانوا اشد منکم قوة هغې سخت دي ستاسو نه په طاقت کې واک سره اموال او اولاده او زیاتو د مال او د اولاد په اعتبار سره فاستمتعوا بخلاقهم نو هغې فایدې واغستې د خپلو برخو د خپلو حصو په دنیا کې فاستمتعتم بخلاقکم نو تاسو فایدې واغستې د خپلو برخو کما استمتع الذین من قبلکم لکه څنګه چې فایدې اغستې دا کسانو چې ستاسو نه مخکې وو بخلاقهم د خپلو برخو خپلو حصو وخذتم کالذین خاضوا او هغې ورننوتلي په عبس کې لکه څنګه چې او تاسو ورننوتلي په عبس کې لکه څنګه چې هغې ورننوتلي اولئک حبطت اعمالهم دا کسان بربادي اعمال د دې په دنیا او آخرت کې و اولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانیان علم یاتهم نبأ الذین من قبلهم آیا نه دي راغلي دي ته واقعات دا کسانو چې دې نه مخکې د نوح علیه السلام قوم د عادیانو سمودیانو و قوم ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د قوم و اصحاب مدین او مدین والا والمؤتفکات او کیله چې اړولی شوي الټه کړی شوي کیلې والا آتتهم رسولهم بالبینات راغلی دي ته رسولان د دې په واضح دلایل باندې فما کان الله لیظلمهم نو نه دی الله چې ظلم کوي په دې خلکو باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دا خلک خپل ځانونه باندې په خپل ظلم کوي والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې باید د دینه دوستان دي د بعضو یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر مؤمنانو خلکو صفت دا ده چې حکم بکوي د معروف نیکی خبره بکوي منع کول بکوي د بدۍ نه حکم بکوي خلکو د توحید منع کوي به د شرک نه حکم بکوي خلکو ته د قرآن او د سنت منع کوي به مخالفت د قرآن او سنت نه ويقيمون الصلاة وقائمون منزل ويؤتون الزکاة ورکی زکات ويطيعون الله ورسوله تابعداري کوي د الله او د الله د رسول الله که سيرحمهم الله دا کسان خامخا الله برحم کوي په دې باندې ان الله عزیز حکیم یقینا الله دې غالب حکمت والا وعد الله المؤمنین والمؤمنات الله وعده کړه مؤمنانو سره مؤمنانو خسرت جنت تجری من تحتها الانهار چې بهي ګران دي داغه نهرونه خالدین فیها همیشوي پای کې ومساکن طیبه فی جنات عدن او کورونه د خیستا په جنت د همیشوالي کې ورضوان من الله اکبر او ضمانتیا د الله ډېره لویه ده ذالک هو الفوز العظیم دا لویه کامیابی یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم اے پیغمبره جهاد کو کافرانو سره منافقانو سره سختی کو په دې باندې په بیان کې سورۃ تحریم کې هم راځي جاهد الکفار کافرانو سره منافقانو سره نهم آیات کې برازي التا منافقانو سره سختی کوا واغلظ علیہم جہاد کوا کافران و منافقان سره سختی کوا په دې باندې په بیان کې وما واهم جهنم ټکانه جهنم دو بیس المصیر نه کار زید ورتلو دي یحلفون بالله ما قالوا قسمون بکی په الله باندې هغه چې دي کم ویلی ولقد قالوا کلمه الکفر یقینا دی ویلی دا کلمه د کفر وکفروا بعد اسلامهم او کفر کړل رسول اسلام د دین او هم بما لم ينالوا او قص کړل دا وسو چې دیو تر رسیدلی ندی و ما نقمو بد ندی غنلی دی الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله مگر دا خبره چې غنیان کړلی دی لره الله او د الله رسول د خپل فضل نه د الله د فضل نه فیتوبوا یک خیر اللهم کدی توبه وباسی نو دا بغوري د پاره وي یتولوا کدی شاکړه نو یعذبهم الله عذابا علیم الله بولا عذاب ورکی عذاب درناک په دنیا او آخرت کې او مال من فی الارض او نو د خلکو د پاره پزما کې سوک 200 نه مددگار دی کلمه د کفر ویل لوي سورۃ منافقون کې برازي د دې کلمه د کفر اتم آیات کې راځي دی وی ولئن رجعنا الى المدینه لا یخرجن الاعز منها الاذل منګه عزتمن خلق با ذلیل د مدینې نه وباسو دا د دې کلمه د کفر وا دانګ یحلفون بالله قسمون بکی ما دا خبره نه د کړي وي په تبوک کې وهم بما لم ينالو په تبوک کې سخلکو کسان د شپې مخ کې لاړه کېناستو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم برازي په دلار باندې او حمله په وکو او مړ بیکو الیاذ بالله نو کسان مخ کې کېناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم چتلو نو پلار کې هغه داغي اغلار پرې خو داغي چې کمزې کې ناسو او په بل لار باندې لاړه هغه د صفات شو دانګي د خلکو خبرې وي
نو کلمه د کفر وی هغه کارونه کوي چې هغه د کفر دی، د پیغمبر خلاف کی کوي، بد نه غني دی مگر هغه څه چې الله دی له ورکړي د خپل فضل نه. الله ول ورکړي، الله دی له مال ورکړل، صحت ورکړل، آتاهم الله او قسم بینهم النبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې معنی تقسیم کړلی. دی بیا هغه احسان نه مني، الله په احسان وکړو، رسول په احسان وکړو او دی لګیا دی په بل باندې اچا ویلو وای چې لنګ شي هر یو شی راوړي د ځان په سیر، او چې لنګ شي نیکی نو بدی راوړي یا غیر. نو دام نیکی وسره دی وکړه، نو نیکی چې وس خبره راضی نو الټه کیږي، بد برازي. خلق وای خمه کوا بد نشتی، فیتوبوا یکو خیر لهم ومنهم من عاهد الله، او بعض دین هغه دي چې الله وسره وعده کړل، لینا تانا من فضله، کچری الله راک موږ د خپل فضل نه لنصدقن، نو خامخا موږ با صدقه کو، ولنکونن من الصالحین، او موږ بشو صالحانو نه. دلته کې یو سړیو منافقو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی مالا دعا وکړه چې الله مالا مال راکی، زب صدقه کوم او دا بکوم او هغه بکوم. خبرې وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مکوا انا قرار دو، رسول الله صلی الله علیه وسلم تصور کړه هم او دعای ولم وکړه، هغه سره مال زیات شو. اول مدینه کې او بیا د مدینې نه ووتو، بهر به اوسېدو، نو بیا به جمعې په جمعه راتو، چې مال نور زیات شو نو بیا جمعې لم نه راتو، نو بیا به اختر کې راتو. نو دغسې په دې کې زکات فرض شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې عامل ولېږه لاړ شه او د هغه نه زکات راوړه. هغه چې عامل لاړ هغه په دې کې زکات څه کوي؟ په دې کې زکاتونه نشته، دا زما مال دی. هغه سړی بې عزته کو، راغی عامل بیا خودي سه ویخه وی پرې د خپل کار وکړي. بیا وروستو هغه مال راغسته دی، راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا زکات کې قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ز الله منع کړم د دې اغستونه، واپس روانو ځان ما خاوري اړولې تباشم. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې بیا راغی، ودا واخلې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اغسته زبې سوالم. د عمر رضی الله عنه په زمانه کې بیا راغی، هغه چې پیغمبر نه اغسته، ابوبکر صدیق نه اغسته زبې سوالم. عثمان رضی الله عنه په زمانه کې بیا راغی ابتدا کې، هغه وی چې ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهم رضی الله تعالی عنهما نه اغسته، پیغمبر نه اغسته زبې سوالم. او بیا د عثمان رضی الله تعالی په زمانه کې د مرشه دی. بیا بعضی خلق دا نوم ذکر کوي، نوم ذکر کول د ضرورت نشتی، یو منافق و بس وو. بعضی خلکو نوم ذکر کړل ثعلبه ابن حاتب، لیکن دا روایت کمزور ہے، ضعیف ہے. بولے ثعلبه ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه خو بدری صحابی دے. نو یا خدا دا چې ثعلبه غوند کې یو نوم دا غم دے چتا خو دے منافق، او دا ثعلبه ابن حاتب چې کوم بدری صحابی دے دا بل لے. نو یا خو په نومونو کې چته یو شانواله دے، او یا دا چې دا د لیکون کو نه نقل کون کو نه خطای شي دا. نو بعضی لیکلی نو دا ضعیف روایت ذکر کړل، نوم ذکر کړل دا نو دا کمزوری خبره ده. صحابي نوم به بګنالو ودلته کې یو منافق او چا داسې وو، نوم ته ضرورت نشته، موږ په نوم باندې څه کوو. او یو منافق هغه دغه چل کړو. فلما آتاهم من فضل، نو کله چې الله ورکړه دی له خپل فضلنا، بخیلو به، نو بخل وکړه په هغې باندې، وتولوا او شای کړه، هم مرزونه دی اعراض کوونکي. فعاقبهم نفاقا، نرست راوستو د دې په زړونو کې الله منافقت الی یوم القیامه، د قیامت د ورځې پورې د مرګ پورې، بما خلف الله، په سبب دا چې خلاف کړو د الله سره، دا چې وعده کړو د الله سره، و بما كانوا یکذبون، په سبب دې چې دې تکذیب کاو
علم یعلموا آیا خلق نه پوهیږي ان الله یعلم ما سرهم ونجواهم یقینا الله پوهیږي په پټو خبرو د دې په جرګو د دې باندې وان الله علام الغیوب یقینا الله دې په غیب باندې الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات هغه کسان چې هغه الزامونه لګي عیبونه لګي په خوشحالي سره ورکوونکو صدقو ورکوونکو لرا د مؤمنانو نه په خوشحالي سره صدقه راوړل او هغه ورکي او د مؤمن نو داخله هغه باندې عیبونه لګي فی صدقات مبارد صدقو کې والذین لا یجدون الا جهدهم او هغه کسان چې نمومي مگر خپل کوشش خپل مزدوری فیسخرون منهم ندی مسخره کوي پای پورې سخر الله منهم الله سزا ورکړي دی له مسخرو د دی ولهم عذاب علیم دی پر دی عذاب درناک صحابه پورې پسې چې مسخره کوي نو دا منافقی نو دلته کې بعض منافقان هغه بناسو ودا عثمان رضی الله تعالی عنہ تبوک کې هغه ډیر مال ورکړو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مالدار صحابي هغه ډیر مال ورکړو ودا اسیر دیاکاری کوي د صحابه مبارک وی ما فعل هذا الا ریان وی دي دا کار نه کړي مگر د ریا د پاره کړل دا ریاکار دی یو بل تنو صحابي غریب سړیو ابو عقیل نومو غریبو ناغه سره سنو نو لاړ مزدوری وکړه نو روایت کې راځي نیم وګه کجوره راوړي یا نیم وګه وربشه راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه په ډېر خوشحالي باندې په خند روي په کولا او تندی باندې داغه نه قبول کړي وای غسته دعا وته موکړه دل ناشتي اے دته ګورا نیم وګه کجوره دې باندې زګيږي ان الله غنی عن هذا الله د دې پروا نه کوي الله د دې نه غنی دی نو دا خلق دي الزامونه لګي عیبونه لګي مؤمنانو باندې هغه په اخلاص باندې صدقه ورکي او دی پورې چې مال غټي ور ډېر ورکړو ویدار یا کوي چې لګ ورکي وی الله ته دې ضرورت نشتی استغفر لهم تو بخنه طلب کې دې لپاره او بخنه نه طلب کې دې لپاره ان تستغفر لهم 70 مره کته بخنه طلب کې او یا پیری فلا یغفر الله لهم الله د چری بخنه نه کوي ذالک بانهم کفروا بالله د دې وجنه چې دین کار کړل د الله نه د الله د رسول نه په الله باندې د الله پر رسول باندې کفر کړل والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي قوم فاسق تا فرح المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله خوشحالی کوي هغه پات کړي شوی خلق په خپل ناس باندې رستو د پیغمبر نه د الله د رسول نه رستو و یاد هغه په خلاف کې وکریحو دی بدګنی ایو جاهدوا باموالهم چې دی جهادو کې د خپل مال نو خپل نفسونو د الله پلار کې وقالو داخل کوي لا تنفروا فی الحر او مزه په ګرمۍ کې مزه لا تنفروا فی الحر دا سخت ګرمي وا او مزه قل نار جهنم اشد حرا وی وتوا ته دا ور د جهنم ډیر سخت دی ګرم د ګرمۍ په لحاظ سره ډیر سخت دی لو کانو یعلمون کې جریدی پوی ده فلیحذقوا قلیلا ولیبکوا کثیرا پکار دی چودی خان دی لګ او دی جاړي ډیر جزام بما کانو یسمون دا بدل دا سبدا چې دی کم کسب کاو فیرجعک الله الی طائفه منهم کله چې واپس کی الله تعالی دیتا یوه ډلې ته د دینا فاستاذنوا کل الخروج نه اجازه طلب کې استانه د پاره د وته فقل نو توا لن تخرجوا معي ابدا چری بنوزي زمو سره همیشه د پاره ولن تقاتلوا معي عدو او چری جنگ بنکوي زمو ملګرتیا کې دشمن سره انکم رسیتم بالقعود اول مره یقینا تاسو خوشاله شي په اول پیر باندې ناس ته باندې فقعدوا نو کې نه مال خالفین سره د ناستونه ناستی رستو خلق دی فاسدین دی مخالفت کون کی دی مخالفین دی پات کی دن کی دی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا او من مکو د جنازه پدی باندې چې مرشي چره ولا تقم علی قبره مودریګه په قبر داغه باندې انم کفروا بالله یقینا دی انکار کړل د الله نه او د الله د رسول نه او ماتهم فاسقون امر کی دی په داسې حال کې دی فاسقان ولا توجب کا معلوم ولا اولادهم او تعجب کی جنا چې تعالی را مال نه دي او نه اولاد دي انما یرید الله یقین غواړي الله يعذبهم چې عذاب ورکی دی له پدې په وجه باندې په دې دنیا کې وتزقان فوزم او زیب ساون دي هم کافرون دي و کافر
مخکې ویلو سورۃ توبه 55 آیات کې لا توجب کا اموالهم ولا اولادهم تعجب کی دنا چی تعالی اموالهم مال ندی و اولادهم اولاد ددی انما یرید اللہ پہ دیلا پہ دنیا کے عذاب ورکی و تزهق انفسهم و زیب ساون ندی روح ندی و هم کافرون پداسیال کی چی بھئی کافر و اذا انزل سورۃ او کله چی نازل شی او سورۃ ان امنو چی ایمان وړي په الله باندې jihad کوي د رسول په ملګرتیا کې استاذنک اولو الطول منهم اجازت په طلب کوي مالدار خلق د دینه وقالوا ویبا زرنا نکم مال قائدین پرید منگا چکینو منگا دا کیناستن کو خلق سرا رضو بیا یکونو مال خوالب دی رضاشی دی پدی باندې چشی دی ناستو خلق سرا ناستی خوالب جمع دا خالفتن او خالفتن ویلگی خزیتا اغا پاتشی وی زنانا نو دی دا زنانو سرا پاتی کیگی و توبیا علی قلوبهم او مہر لگولے شی دی پزرنبائیں فهم لا یفقهون دی پوئی گینا لیکن رسول والذین آمنوا لیکن دا اللہ رسول و کسان چی ایمان راوڑے دا غسرہ جہاد کے بخبل مالنو پل نفسنو اولائک لهم الخیرات دی کسان دا پارا خیرون دی و اولائک هم المفلحون دا کسان دی کامیابی من دن کی اعد اللہ لهم جناتین تجری من تحت الانہار اللہ تیار کر لے دا دی دا پارا جنتونا چی بئی گلان دی داغین نہرو نامی شوئی پائے کے ذالک الفوز العظیم دا علوہ کامیابی وجاء المعذرون معذرون اصل کی دے معتذرون راضی با معتذر خلق معتذر آغا چی آغا دروغ بانے کون کی دی د بانڈو والونا لیوزن لهم چی جات ورکڑ شدی لوقاد اللذین او ناستی دا کسان سرا کذب اللہ و رسولو چی تکذیبی کرلے دروغ ویلی اللہ بانے دا اللہ پر رسول دروغ ویلی پا اللہ دا اللہ پر رسول بانے سیوسیب الذین کفروا نخامخا ابرسی آکسان دا چی کفری کرلے دین عذاب درناک لیسا علی الضعفاء ولا للمرضى ټول خلق چی پاتی شوی دی یو شان دی وینا بعضی خلق پاکی ضعیفان دی کمزوری دی مریضان دی نا آغا منافقان خو ندی نو نشتے پا ضعیفانو باندے نہ پا مریضانو باندے ولا للذین لا یجدون ما ينفقون او نہ پا کسان باندے چی نمومی آج خرچ کی دا اللہ پلار کی حرجن اغی باندے تنگسیا نشتی تنگول دی نشتی اذان سول اللہ و رسولی کلچی دی خیر لٹی دا اللہ دا رسول مال المحسنین من سبیل نشتے پا نیکوکارو باندے مخلصانو باندے سا گناہ واللہ غفور رحیم اللہ دے بخون کے مہربان ولا للذین اذا ما اتوکا او نشتے گناہ سہارج پاکستان بانے اذا ما اتوکا کلچ رازی استاخوالا لیتحملہم چی تسوارکی دی لرا پسورلو باندے قلتا نتاوتویلا اجدو زنمو ما حملکم آج سوارکم تاسو پاغیبانی تولو ندی واپس کیدل و آئینم تفیز من الدم او سترگی دی بیدے دا اوخ کنا حاضرن دغم دا وجنا اللہ یجیدو ما ينفقون چی اللہ یجیدو چی نمومی دی ما ينفقون آغا چی دی خرچ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس ایک کسان راغلو وہ کسانو نو انصارو وی منگ سر سورلی نشتی منگ لا سورلی راگا چی منگ لار شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوی سورلیان خو ختم شوے نو دیتا سورلی میلاو نشوا نو دی پاتی شو د دقی وجنا چی سورلی و سر نشتی نو دا خو مخلصان خلقو او دا تبوک کے ټول ورځې 50 وتلوي 15 دتلو 15 دراتلو نو پدې ورځو کې دا 50 ورځې اغي جړل چې منګه د الله پلار کې jihad لنا نړو انما السبيل على الذين يستاذنونك ومغنيا یقینا ملامتیا گناہ پاکستان باندې چې جات لګستانه و مغنیا او دی غنیانی رضو بیا یکونو مال خوالد دی خوشحالی کی پدې باندې چې شي د ناس خذو سرا وتبع الله ولا قلوبهم مهر لګول الله دی پزنو باندې فهم لا علمون دی پویګینا یا تزیرون الیکم اذا رجعتم الیہم دی به عذرونه پیش کی تاسو ته کله چې تاسو واپس شئ دیتا قل لا تعتذروا وتوا عذرونه پیش کوي لن نؤمن لكم چری موږ یقین نک استاد به خبره باندې قد نبان الله من اخبارکم یقینا الله خبر را کړل موږ لا تاسو د خبرونو بارکه تاسو خبره موږ ته کړلی
وسیر الله عملکم ورسوله او خامخا آینده د پاره به ګوري الله ستاسو عمل او د الله رسول به هم ګوري ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده بیا به ورګرځول شي تاسو الله ته هغه ذات ته چې په دې په غیب باندې په کار باندې فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کې تاسو له پاسه چې تاسو کوم عمل کاو دلته کې وای الله بم د تاسو عمل اینی د الله رسول بم اینی نو دلته کې الله او د الله رسول دواړه ذکر کړلی سیر الله عملکم ورسوله نو بعض خلک پکې راغله څوک وای اعمال پیش کیږي ادا او عقد عارض اعمال په ائمه باندې پیش کیږي لګیا دي شیعاګان لګیا دي کافی کلینی کې دا د شیعاګانو عقیده ده وي او کوم چې ائمه دي امامان دي وای دا عالم الغیب دي دلته چې کوم خبره راځي نو خلق بعض داغینم دا خبره اخلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی ولې دلته کې آیت کې راغلی نو که دې آیت کې راغلی نور پسې رستو ګره یوسل پنځم کې الته کې وای وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون مؤمنان هم دي نو کتب دلته کې رسول د دې جنا معلومی چې عالم الغیب دی نو بیا هم مؤمنان هم عالم الغیب دي هغه ځکه بس جواب کې دا عام استعمالی کی محاورہ کی ویلے کی اللہ و اللہ رسول بس تاسو عمل اینی سیحلفون باللہ خام دیب قسمون کئی پا اللہ باندے تاسو مخی اذن قلبتم کلچ واپسی تاسو دیتا لتورزوانهم چی تاسو ارازو کے دینا فارزوانهم نیراز کوئی دینا انہم من رجسن یقیناً دا پلید خلق دے وما وام جانم ٹکانہ دی جانم دے جزام بما کانو یکسبون دا بدلہ پسوب دا چی دی کم کسب کاؤ یحلفون لکم لترضوا عنهم دا خلق با قسمونه کې تاسو ته د پاره چې تاسو راضی شئ د دینه فین ترضوا عنهم که تاسو ته راضی شوي نو فین الله لا يرضى عن القوم الفاسقين یقینا الله خو ناراضی کی د قوم فاسقنا الاعراب اشد کفر و نفاقا باندو والا ډیر سخت دي کلک دي په کفر کې او په منافقت کې په اعتبار د کفر او په اعتبار د منافقت واجدروا الله يعلم حدود الله او ډیر زیات لایق دي د دې چې نه پويږي په حدونو د الله باندې حدود دا الله نه پیجنی حدود دا منزل الله علی رسوله حدود الله هغه چې الله نازل کړل په خپل رسول باندې والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما او د باندو والنا بعضی داسې دي چې غني هغه چې خرج کوي د الله په لار کې تاوان دی تاوان غني الله په لار کې دام ورکو او تاوان مې وکړو ويتربصوا بكم الدوائر انتظار کی پتا زمانه دافتونو علیم دائرۃ السو پدی باندې آفتون دی بد والله سميع علیم الله دې اوریدون کې پوا ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر دا باندو ولنا بعضی داسې دي چې ایمان لري په الله باندې پر ورځ د آخرت باندې ويتخذ ما ينفق قربات عند الله او غنی دي هغه چې خرج کوي دا الله په لار کې هغه ذریعہ د قربت نزدېکت الله ته وصلوات الرسول او د پاره د حاصل ولو د دعا د رسول صلوات الرسول دعا الرسول الا انها قربت لهم نو خبردار دا ذریعہ د قربت ته د دې د پاره سيدخلهم الله في رحمته خامخ الله بداخلي دل رب خپل رحمت کې ان الله غفور رحیم یقین الله دې بخون کې مهربان والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان امخ کی دن کی والسابقون الاولون اغا مخکی کیدون کی اولنی خلق د مهاجرین و د انصارنا والذین اتبعوهم باحسان وا کسان چې تابعداري کړل د دې په احسان سره رضی الله عنهم ورضوان هو الله راضی داغینا او دی راضی د الله نه وعد لهم جناتین الله تیار کړی دی پاره جنتونه چې بیګ لاندې داغینا نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه پای کې همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا سوق دی والسابقون الاولین دیکھے آغا صحابہ کرام مراد دی چې هغه د الله په لار کې خرچ هم کړل ایمان راوړل سابقون ټول صحابه مراد دي یو تن وی ما تپوسو کو د دې آیات مبارکه ودا ته پد نشتی دا د صحابه مبارکی دي دا آیات قد غفر الله لهم الله وتبخنا کړلا الله ته راضی دي دي د الله ناراضی دي وممن حولکم من الاعراب دارنګي
بعض خلق وی بعض علماء ذکر کړلی اتبعوهم بیر احسان تابعداری کړل د صحابو په احسان سره په خپل طریقې باندې تابعداری د صحابو کړل نو دام د صحابو په ډله کې په جماعت کې راغله د دې حشر بم داغي سره کیږي د یو محدث قول له اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کم یو سړی چې د صحابو تنقیس کوي د یو تن تنقیس کوي نو فعلم انه زنديق بده باندې ځان پوه کا دغه سړی چې د صحابو تنقیس کوي د صحابو بد وای نو دی زنديق دی وممن حولکم من الاعراب او بعض د غیر چاپیر استاسونه د باندوالنا منافقان دي ومن اهل المدینه او د مدینه والنا مردو علی النفاق چې کلک شي دي په منافقت کې لا تعلمون ته نه پیژنې نحنو نعلمو مونږه پیژنو الله پیغمبر ته وي ته نه پیژنې تا ته نه معلوم الله ما ته معلوم دي سنعذبهم مرتين نو خامغا عذاب ولور کو دو پیرې سم يردون الى عذاب عظیم نو بیا واپس کړي شي دي سخت عذاب تا لوی عذاب تا سنعذبهم مرتين دو پیرې بول عذاب ورکو یو په دنیا کې او یو په قبر کې د قبر عذاب سنعذبهم مرتين کې ثابتيږي او بیا ثم يردون الى عذاب عظیم دا درې عالم دینو دنیا دا او قبر ده او بیا آخرت ده نو ثم يردون کې آخرت ده او سنعذبهم مرتين کې دنیا او قبر ده واخرون طرفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا بعضی کسانو لس کسانو و کسان راغلو اغي ځان د مسجد نبوي د ستنی سره وتړو چې سو پورې منګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو پرانستلی منګ بزان نه پرانزو بل سو منګ نه پرانزي اغینا کوتاهی د غشی و چې غزوه وا او هغه لدی نو تلی بعضی خو آزارو د بعضی آزار د سرونه کم چې منافقانو ناخو جنت لو نا الله وې نور کسانو چې اعتراف کړي خپل ګناهونو خلطوا عملا صالحا چې ګډ کړي دي عمل صالح او نور بد عسى الله ان يتوب عليهم زد چې الله مهرباني کوي په دې باندې ان الله غفور حليم غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان هغه درې کسان دي ورستو دا هغه تر تذکرہ کوي واخرون مرجون لامر الله نو دا لس کسانو نو وو کسانو ځان جماعت ستنو پورې وتړو ناخو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه او آزاد کړو دا درې کسان پکې نورو هلال ابن امیہ مرارہ ابن ربی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم داغی خبر راضی خذ من اموالهم صدقتا اخلا د دې د مالونو نه صدقه تو طاهرهم پاکي دی لرا او تزکیهم او د دې مرتبه او چتای په دې باندې وصلی علیهم دعا کو دې د پاره ان صلاتک سکن اللهم یقینا استا دعا دا ذریعہ دا سکون او د اطمینان د دې د پاره والله سمیع علیم الله دې اوریدونکو پوا علم یعلم آیا نه پویږي دا خلق ان الله ويقبل التوبه چې یقینا الله قبل توبه له خپل بندگان او یاخذ الصدقات او قبل صدقو لرا وان الله هو التواب الرحیم یقینا الله توبه قبل انکه مهربان ده وقول اعملوا فسير الله عملكم وعمل کوي خامخا ان با الله ګوري الله ستاسو عمل دا الله رسولم ګوري مؤمنان ګوري وستردون الى عالم الغیب والشهاده او بیا واپس کول شي تاسو هغه ذات طرف ته چا په دې په غیب باندې په کار باندې فینبئکم نو خبر بدل کی تاسو په اسمانه تاسو کوم عمل کاو واخرون مرجون لامر الله او نور کسان دي چې رستو کړی شي د داغي معاملې د الله حکم ته د الله فیصله ته اما يعذبهم یا بول الله په عذاب ورکی سزا ورکی و اما توب علیهم یا په الله مهرباني وکي والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا هغه کسانو درې دی خبر اور رستکڑے شیوا رستو ورپسې آخر کې بیا دې تذکر کړي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا نور کسانو منافقانو دغه يهوديان داغي سازبازو ابو عامر نومو دا حنزله رضی الله تعالی عنہ چې غسیل الملائکه او توي دغه پلارو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی هجرت وکړو دوی ز په خپل سترګې نه لګوم او دا هغه نه د لاړ شام ته او دا هغه زینبه د منافقانو ته خطونه لېګل را لېګل
نسی چلو کو د دې مسلمانانو په خلاف کې هغې ځان له یو ځای جوړ کو جماعت په نوم باندې. نو اوس چې ګورې نو بعض خلک ځای جوړ کړي د جماعت په نوم باندې مسجد زرار. نو مسلمانان وایي چې دا خو جماعت دی یو ځه ښه ده ښه کار کوي. نو مسلمانانو ورته څه نه وي ولې هغې ته پته نه جماعت جوړی دی ښه ده. دا د مسجد قبا سره نږدې ځای کې د مسجد نبوي نه 3 میله کې او د مسجد قبا ته نږدې مسجد زرار دا تقریبا 200 قدمه کې د مسجد قبا نه. نو دې دغه ځای جوړ کو او بیا رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې چې تاسو راشئ تاسو پکې اول منځ وکئ افتتاح تاسو وکئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه وزګار نه یم اوس زم تبوک لا جهاد لروان یو وس نه کی واپس راشو بیا به خبره کو. په دې کې الله رب العزت آیاتونه نازل کړو. دا مسجد نه دی مسجد زرار دی. نو د هغې باره کې بیا وروستو خبره داسې وشوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کسان ولیږل وحشي عامر ابن سکنو نور صحابه دای وسره ولیږل لاړو جماعت دی چې ورته جماعت وی هغه ټول لوټي کو هغه اونړاو. نو والذین اتخذوا مسجدا زرارا هغه کسان چې نیولې دی جوړ کړی دی مسجد زرار جماعت جوړ کړل د پاره د ضرر ورکولو مسلمانانو ته او د پاره د کفر و تفریقا بین المؤمنین او د پاره د تفریقې په میند مؤمنانو کې و ارصاد لمن حارب الله ورسوله او مورچه جوړ کړل د اچا د پاره چې جګړه کړل د الله سره د الله د رسول سره من قبل دین مخکې ولا يحلفن او خامخا دی به قسمونه کوي ان اردنا الا الحسنى چې موږ اراده نه کړی په دې باندې مگر د خېګړې من خو خې اراده ده جماعت یې جوړ کو د الله کور زیات شو نه الله کور جوړ کو والله یشهد الله گواہی کوي انهم لکاذبون یقینا داخله دي دروغ وای لا تقم فی ابدا موت رګه پدې کې چره لمسجد اسس علی التقوا خامخا جماعت جوړه شه ده ابتدای کړه شی دا بنیادی خو دې شه ده په تقوا باندې دا اول ورزینا احق ان تقوم فی تو هغه زیات حقدار دي چې تودري کې پای کې فی رجال پای کې داسې خلق دي سړی پکې دي یحبون یتطهروا چې هغه خوخی چې هغه ځان پاک کی والله يحب المطهرین الله خوخی ځان پاکون کی پاکی والا الله خوخی. افمن اسس بنیانه آیا آغا سوچی خود دے بنیاد داغے پا تقوی بانی من اللہ دا اللہ دا طرفنا ورزواننا پر رضامندیا بانی خیرون آغا غورد امن اسسا افمن اسس بنیانه آیا آغا جماعت چی بنیادی خود شوی دے پا تقوی باندے نا آغا خدے او کنا امن اسس بنیانه یا آغا چی بنیادی خود شوی دے خود دے بنیاد داغی علا شفا جروف انہارین پا غاڑ دا کند اولیدون کی پا کنارا دا کند اولیدون کی ارتاویدون کی نو فنہار بیہی فی نار جہنم ناغا ارتاو شو دا دے سڑی پا سرا پا وور دا جہنم کی واللہ لا ید القوم الظالمین اللہ ہدایت نگے قوم ظالم تا. نو دا دیسی دے چی لگا دا جہنم پا سر باندے جوڑ کر لیں او دا آغا غاڑا دا چی اگر غختون کی دا نو آغا ار غختانو دا سڑیم زان سر ار غاڑاو سرد دے سڑینا لار جہنم کے پریود شفا ویلکی گی آغا ورپسے وی شفا جروفن ہارن شفا کنارے تو وی اب یادا سی کنارہ چی آغا خکتکیدون کی غرزیدون کی نو خلق وی شفا دی نصیب شاو شفا نو وی شفا غیتا شفا وی او دلتگی دا شفا دا غرزیدون کی تو آغا غاڑی دا کندے پا غاڑا بانے سڑے روانی اناسا باخ پہ کت تلالشی واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نہ کہ قوم ظالم تا. لا یزال بنیانم ہمیشہ بھئی بنیادون دا دیم دا دے دا تعمیر اللذی بناچری خود دے خلقو ریبتن فی قلوبہم سبب دا غسید دی پزرونوں کے الا ان تغطا ان قلوبہم تردے پورے الا ان
تقطع قلوبهم تر دې پورې چې ټوکړې ټوکړې شي زړونه د دي. والله علیم حکیم، الله دې په حکمت والا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، یقینا الله اغستی دي د مؤمنانو نفسونه داغي او مالونه داغي په دې باندې چې د پاره به جنت. د مؤمنانو نفسونه او مالونه اغستی دي پس شي باندې د جنت په ذریعہ باندې جنت باندې. نو جنت هغه سمن ده او د نفس ایمان مؤمنانو نفسونه او مالونه هغه مبيعه ده. بیا قانون دی په مبيعه کې چې مبيعه که بدل شي، سلعه بدل شي، نو بیا خرابيږي یا فاسد کیږي یا فسخ کیږي یا باطل کیږي. او سمن چې نو سمن کې که فرق راشي نو فرق نه پریوزي. نو مومنانو نفسونه او مالونه دا داسې پکار دي چې الله څنګه وایي هغه شان پکار دي، کنې نو بیا خرابیږي. بأن لهم الجنه او با داخليږي په سمن باندې وي. یقاتلون فی سبیل الله، دا خلق قتال کې په لار د الله کې، فیقتلون و یقتلون، نو دی به خلق قتل او دیوم قتل ولیکي وعدن علیه حقا، دا وعده دا په د باندې رښتونی په تورات کې، په انجیل کې، په قران کې. دا خبره مومنانو د پاره دا خبره شوی ده. تورات انجیل قران کې دا خبره شوی ده. الله د دې مومن مسلمان نفس او مال اغسته ده. ومن اوفا بعهده، او چا چې پورواله کو په عهد د الله باندې، من الله د الله طرفنا پورواله کو لوز پورا کړ خپل د الله سره. نو فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، نو خوشاله شي په خپل بیع باندې تاسو بیع کړل د الله سره په هغه باندې. وذالک هو الفوز العظیم، او دا کامیابی لویه جنت باندې تاسو بیع کړل نو بیع یو مبارک شوی. التائبون العابدون الحامدون، دا څوک دي؟ مومنان توبه کون کی دی، عبادت کون کی دی او حمد کون کی دی. السائحون سیاحت کون کی دی، سیاحت کون کی دی، طلب کون کی دی د علم. یا سائحون سیاحت د جهاد د پاره کوي. او بعضی وی السائحون الصائمون روزدار دی. الراکعون رکوع کون کی، سجدہ کون کی دی، امر بالمعروف کون کی دی، والنهون عن المنکر منع کون کی د بدینا. والحافظون لحدود الله، حفاظت کون کی د حدود الله. او بشیر المؤمنین، زیر ور مومنان لرا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ندی پکار پیغمبر لا کسان لا چې ایمان راوړل چې بخنه طلب کوي د مشرکانو د پاره. او ولو کانوا اولی قربا، اگر چی دا رشتہ دار، من بعد ما تبین لهم، رست داغنا چې خاق کارشید دیتان نوم اصحاب الجحیم، جدا دی جهنميان. وما کان استغفار ابراهیم، خبر راتلا ول ابراهیم علیہ السلام چې خپل پلار د پاره بخنه طلب کولا، نو داغه جواب کوي نو استغفار د ابراهیم علیہ السلام د خپل پلار د پاره الا عن موعدة وعدها اياه، مگر د عبادت د وجنا چې وعده کړو دا غسرا. فلما تبين له، نکله چې خخ کار شو غتا، انه عدو لله، چې دشمن د الله دی. تبرأ منه، برات کو دا غنا. ان ابراهیم الاواه حلیم، یقینا ابراهیم علیہ السلام نرم زړه او صبرناکو. ابراهیم علیہ السلام عاجزی کون کې والله تا. نو ابراهیم علیہ السلام پلار ته وی زبستا د پاره دعا غړم، لا استغفرن لک، ستا د پاره بخنه غواړم. نو بخنه غواړم مطلب داو چې زبا د هدایت دعا کوم ستا د پاره چې الله تعالی ته هدایت نصیب کړي، نو بخنه ته وکي. نو چې کړو د ښکار شو چې دیوس هدایت د قسمت کې نشتی، نو تبرأ منه، نو براتی دی وکړو. دلته وای نور زین کې مرাজি ان ابراهیم الدغه رستو برازی د ابراهیم علیہ السلام او داغه د ملګرو. لقد کان لکم اسوه فی ابراهیم، وی وما کان الله لیضل قوم بعد اذ هداهم، نه الله چې گمراه کوي یو قوم لره رسول داغه چې الله ته هدایت کړي، حتی یبین لهم ما یتقون، تر دې پورې چې بیان یبین لهم، تر دې پورې چې بیان کړي ته هغه سوچ بچ کېدل تی پکاري. نو الله گمراه کوي نه عذاب نه ور کوي. یو قوم لا چې یو سړی عملو کی، هغه عمل لکه مخکې مونږ وې غنیمتونه د خلق د زمنګ د دې امت د پاره جایز کړی شي دي. نو چې غنیمتونه جایز دي، نو وس چې یو سړی دغه غنیمتونه
را اخلی او هغه چې واغستې شو هغه مال غنیمت واغستې شو او یا دادا چې هغه خلکو نه فدیه واغستې شو نو هغه د امت د پاره جایز وا مخکې د هغې نه سمنه نه ده کړی شوي نو الله ګمراه کوي نه عذاب نه ورکوي ما کان الله لیعذب قوما نه دی الله چې عذاب ورکوي او قوم لا بعد اذ هداهم وروسته د هغې نه چې هغې ته خونه وکړي حتی یبین لهم ما یتقون هدایت ورته کړلی وضاحت یې کړلی تر دې پورې چې بیان کی دی ته هغه چې د هغې نه بچ کېدل پکاري ان الله بكل شيء عليم یقینا الله دې په هر شي باندې پوهه ان الله له ملک السماوات والارض یقینا الله په اختیار کې دی بادشاہ د اسمان او د ځمکې یحیی و یمیت ژوندي کول کې مړه کول کې مالکم من دون الله نشته استاد د پاره د الله نه سوا من ولی سوک دوست ولا نصير او مددگار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين یقینا الله آسانتیا راوستا په پیغمبر باندې په مهاجرینو باندې په انصارو باندې الذين تبعوه آکسان چې تابعداري کړه د پیغمبر فی ساعت العسر دی په وخت تنگ سیا کې من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ورستو د هغه نه چې نږدې چې کاغشي وېزلونه دی ویډلې د دینه ثم تاب علیهم بیا مهرباني وکړه په دې باندې انه بهم رؤوف الرحیم یقینا الله دې په دې باندې خامخا نرمي کوونکې مهربان وعلى الثلاثه الذين خلفوا او الله مهرباني وکړه پاکستان باندې چې معاملې رستو کړې شي وا اعزاز حتی اذا ضاقت علیهم الارض تر دې پورې چې تنگ شو پاغي باندې ازمکا بیمار حوبت سره د پراخوالی د ازمکینا وظنوا او دی دا خیال کو الله ملجا من الله چې نشته پنا زید پناه دا لانا الا الی مگر الله تا ثم تاب علیهم بیا مهربانی کړه پدی باندې له توبو چې دی توبه وباسي ان الله هو التواب الرحیم یقین الله توبه قبلون کې مهربان دغه کسانو درې داغه توبه الله قبول کړه هلال ابن امیہ مراره ابن ربیع او کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ ځوانو ادانور مشرانو دی باندې خبره اترې بندې شوې زکه وی حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت مجلس د رسول الله صلی الله علیه وسلم راضی سلام کوي سلام جواب ته نه ملاويږي خبري کوي څوک سره خبري نه کوي الګ خبري به سر نه کوي تر دې پوري چې کور کې وینا وکړې شو چې کور کې زنانه به سره خبري نه کوي زنانه هم خبري بند کړي کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ ځوانو هغه خزه ولېګل خپل پلان کرا او دا نور چې ناوې چې موږ له دومره اجازه راکا سړی مشران دي کمزوري دي کومه خدمت نکو نو دی بس کوي په خپل خدمت کولای نشي ناول اجازه ورکړه شو خدمت کوي خو خبري بو سره نه کوي نور بوته نزدیکيږي نه ډوړې موړې سچي هغه راوړې کدی وتا او زيته کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه بارکه نصرانیانو ته پته ولګی دا هغه والته خطر اولېګو و منګ ل رازا من خبر شویو پیغمبر ستانه خبر شه ده رازا منګ پسې منګ بستا هر کله وکړو ستا به استقبال وکړو الدغه هغه ته خطر اولېګو خط دل ورکړې شو بازار کې الدغه خوا کې تنورو چې دو کته سترګو باندې خړه راغله خاطی واغس تنور ته ورځاو اسړی ته وې داستا جواب دی زوی دا غزین راغه کور کې وو کور نه بیا بهر نه وته الله ته پسیده باندې هر وخت کې معافی غوښتا اخر کې 50 ورځې چې پوره شوې نو وه راغله وعلى الثلاثه الذين خلفوا زاد دیو هغه توبه هم قبول شوا صحابم خوشاله شو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اغزین لرن आवाज کو کوډه تو خو تو چت आवाज کو او کعبه مبارک شاد توبه دی قبول شوا انورم سزا ول دومره ورکړل شو داسې اوچړل شو لیکن هغه بل طرف ته نزي وظن الله ملجا من الله الا الیه
د دې یقین داو چې زید پناه د الله نه نشتی مگر الله طرف ته دی. نو ثم تاب علیهم الله مهربانی په وکړه لیتوبو چې توبه وباسي نو الله توبه قبلون کې مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اے مومنانو د الله نه ویریږئ او شئ تاسو د رښتونو ملګري. ما کان لاهل المدینه ومن حولهم من الاعراب ندی پکار ما کان لاهل المدینه ندی پکار د مدینه وال د پاره اچ غیر چا پیره د باندو وال ندی ایت تخلفوا رسول الله چې رستو کیږي د الله د رسولنا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه او دا ولم ندی پکار چې هغه د قرکه خپل ځانون لرا د پیغمبر په ذات باندې وی پیغمبر دی مخکې شي هغه ته تکلیف رسی ودی رسی خو ماته ونه رسی نه. صحابه کرام داسیو او خبیب رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله نیوشه او بیا شهید کېدو هغه کسان وته وی چې موږ ته پریدو ستا په زبانه پیغمبر راشي هغه شهید هغه قتل کو هغه وی زما قتل زه خپل قتل ته تیار ام دې ته نه تیار چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک کې د ازغه لاړ شي او بیا دا وی چا وته خپه به خپنه خپه په دې باندې ما چې زما خو یو ساده دا بلاړ شي زه دا وایم چې زما دې دومره ساونه لکه څنګه چې زما په وخته په بدن باندې وخته دي او هر یو جدا جدا قرباني کیږي د الله د دین لپاره. او بیا اس اشعار میں لست بالی حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ دا دیو جنا چې دې ته نرسي ستندا ولا نسبون نستړیواله ولا محمدون الوغا فی سبیل الله الله پلار کې ولایتون موتیان او نذیری په ولار باندې چاغه لار دی وهون کی یغیظ الکفار چې غوسه کوي خپکی پاغه باندې کافر خپکی دی پاغه باندې کافر لرا ولا ينالون من عدو نيلا او ناصلی دی س حاصل ول د دشمن نا الا كتب لهم به عمل صالح مگر دا چې لیکل کیږي د لپاره پاغه باندې عمل صالح. ان الله لا يضيع اجر المحسنين یقینا لا نزای کی اجر د محسنانو نیکو کارو دی چې په کملا رضی نو د دې داتلو په دې باندې د ثواب ملاویږي. دی یو کافر اومینی او کافر د دې په یتلو باندې غوسه کیږي نو په دې کافر د غوسه کو نو په دې باندې هم تا ته اجر او ثواب ملاویږي. ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره او نه خرج کی دي س خرج کول لګ خرج کول او کډيري ولا يطعون واديا او ندي ختم یو میدان یو وادي الا كتب لهم مگر لیکل کی دي د پاره ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون دې د پاره چې الله بدلور کی دیلا بهتر داغنا چې دي کوم عمل کاو. وما كان المؤمنون لينفروا كافا ندي پکار مؤمنان لا چې او دي وزي ټول فلولا نفر من كل فرقه نول نوزي د هر یو ډلې د دینه سکسان ليتفقهوا في دین چې هغه په اصله کې په دین کې ولي ينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم او دې د پاره چې ير ور کې خپل قوم لا کله چې واپس شي دیتا لعلهم يحذرون د پاره د دې چې دی بچي د مخالفت د رسولنا مطلب دا دی چې ټول دی نزي ټول دی د علم د پاره نزي صدې پکې جهاد لم لاړ شي بل دادا چې ټول دی جهاد د نزي صدې پکې مدینه کې د علم حاصلولو د پارم پاتې شي. دارنګه د رسول صلی الله علیه وسلم سره بعضې د لاړ شي جهاد کې نو چې جهاد کې لاړ شي د رسول صلی الله علیه وسلم سره نو دی به جهاد مو کې علم به حاصل کی دواړه فائدې به وشي. نو چې کله بیا مدینه ته راشي نو کم خلک چې په مدینه کې پاتې نو هغه ته خپل په لار کې چې کم دین حاصل کړی هغه ته بیان کی. نو ما کان المؤمنون لینفروا کافا ټول دې علم حاصلولو لنوزي سده بگی دنیا میں کئی کنا لیکن ټول چې ټول دې یہ مسلمانان ټول دې مومنانی په دین باندې عمل کون کی دي یو علم دې فرض عین یو علم دې فرض کفایه نشکم چې فرض عین دې نه په هر چا باندې لازم دې
لکه څنګه چې ویل کېږي دومره علم په هر نارینه بالغ مسلمان باندې فرض دی مسلمان سړی مسلمان ښځه باندې چې د خپل د 40 غنټې د ژوند تیرولو طریقې په پیژني او د دین اخوا دا چې د هر مسله هغه ته معلومه شي علم کی افتاو کی ناغه بیا فرض کفایه دی په هر کلی کې داسې وطن پکار دی چې هغه دی خلق دی هغه پسې راضي او د هغه نه بیا د مسلو ته پوښتنه کوي طلب العلم فریضة علی کل مسلم ابازی کی مسلمتین راضی ما کان المؤمن لینفروا کافا یا ایها الذین آمنوا دلته خبره پکې بلم راضی چې دلته خلق دی داسې وکي چې کسان دی اولیږي او هغه باندې د علم حاصل کی چې دلته کې داغه خرچ اخراجات ته هم داخلي ولا برداشت کوي او کم چې داغه د چا نان نفقه په هغه باندې لازم ده نو داغي نان نفقه خرچه دیم دلته ور کوي او دا بعضی ملکونو کې مسلمانانو کړلی بعضی بهر ملکونه دي هغه د هغه زینا بعضی کسان راولېګل مدارس ته کراچي په مختلفو مدارسو کې دیو جامع فاروقیه کې بنوریه کې دا بنوری ټاون کې او دارالعلوم کراچي کې داغي خرچ اخراجات باغی برداشت کول دی دلته کې سبقونه وې او دې جن بیا دی لاړه الته ولا مدرسې جوړ کړي مدرسې چلای یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار اے مومنانو قتال کوي دا کسان سره چې تاسو ته نږدې د کافرانو نه چې شروع کې نو د دې زینا منډه موا چې ته لاړ شي هغه 2-3 ملکونه پرې دی او زی لری لاړ شي نه دلته کې کم نږدې دي نو دا اولنی دې نشورو کا ها دانا چې ته ملک دن چې کم په امن باندې دي امن طلب کړل زمیان دي اغه نه شروع کې نه ملک چې کم دي اغه نه او فساد جوړيږي د ملک نه چې کم بهر دي دارالحرب کې اوسيږي نو اغه نه شروع کوي وليجدوا فيكم غلظه او محسوس دي کی اغه ستاسو نه پیدا دي شي پتاسو کې سختی او دی مموي اغه پتاسو کې بہادری سختی وعلموا پوښین الله مال متقین یقین الله متقین سره دي الله د متقین سره ده و اذا ما انزلت سوره او کله چې نازل شي او سورت فمنهم من یقولون بعض خلقون داسې چې وای ايکم زادتو هذه ایمانا چې کم یو ده چې زیاتی کو اغل رد ایمان فهم الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل فزادتهم ایمانا نو زیاتی کو اغل ایمان وهم یستبشرون او دی خوشحالی کوونکی واما الذين في قلوبهم مرض کسان چې بدرونو کې مرض ده فزادتهم رجسا الى رجسهم نو زیاتی کوي دی لرا گندگی سره د گندگی د دینا و ما تم رکی دی پداسي حال کې چې هم کافرون دي کافر اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرتين او مرتين آیا نګوري داخله کې یقینا امتحان کولای کی په دې معنی پار کال کې یو پیر یا دو پیرې ثم لا يتوبون بیام دي توبه نو باسي ولا هم يذكرون او ندي پناخلي و اذا ما انزلت سوره او کله چې نازل شي او سوره نظر بعضهم الى بعض نو ګوري بعض د دینه بعض تا حال یراکم من حدین چې آیا ولید تاسو یو تن لرا ثم صرفو بیا دی واپس کیږي صرف الله قلوبهم الله اړول لزرون د دین بانهم قوم لا يفقهون دا دی وجنا چې دا داسې خلق دي چې ایمان نه پويږي نه لقد جاءكم رسول من انفسكم یقینا راغل تاسو ته رسول تاسو د جنس نه تاسو انسانانی ناغم انسان دے عزیزن علیہ نو گرانا دا پدمانے معنیتم آغا سجی تاسو تکلیف کیا چاہی حریصن علیکم حرس کون کے دے ستاسو پا پایدہ باندے بالمومنین رؤوف الرحیم مومنانو باندے نرمی کون کے مہربان فین تولو کو دیخل کو شاکڑا فقلنا وتوایا حسبی اللہ پورے زمان پر اللہ لا الہ الا ہو نشتے لائق دی عباد سوا دا غنبل علی توکل تو اللہ بائما توکل کر لے وہوا رب العرش العظیم اللہ دے رب دا عرش لوئی سورت توبہ سورت ممتازو پا اقسام دخل کو سورت ممتازو پا کسرت دا قبائح دا منافقانو دارنگے سورت ممتازو
په تحزیز د جهاد، دارنګه صورت ممتازو په اعلان د براءت، دارنګه صورت ممتازو په بیان د کفر د یهودو او وجوهات داغه، دارنګه صورت ممتازو په مدح د صحابو. صورت یونس مکی صورت ته یو پنځوستم ده رستو د صورت بنی اسرائیل نا صورت اسراء نه رستو نازل شه ده. ربط ما قبل سره په یو څو طریقو باندې ده. مخکې صورت کې بیان د مسلې د قتالو، نو په دې صورت کې هغه مسله ذکر کوي چې هغه سبب د قتالي هغه د پاره جنگ کول پکاري، چې هغه مسله د توحید ده. مخکې صورت کې اعلان د براءتو، نو په دې صورت کې رد د شفاعت قهری بکئی چې الله باندې څوک زورور نشتی. دانګه مخکې صورت کې مسله د توحید ذکر کړه بغیر د دلایلو نه، نو په دې صورت کې دلائل به پیش کړي. دعوت د صورت بئی نفی د شرک اعتقادی او فعلی په دفع د مشهور شبهه. خلاصه د صورت دو حصے ده. اوله حصہ یو کم شپیتو پورے پدې کې به رد د شرک اعتقادی او په دویمه حصہ کې به رد د شرک فعلی کوي، او په صورت کې مقاصد اربعه عالیہ بار بار به بیانای. دلائل پیش کوي با دلائل عقلیہ مختلف به پیش کوي، او دعوت توحید به پیش کوي، او دفع د شبهه به دفع د شبهه راضی با اتلسم آیات کې د دې یو شبهه ده. دی وی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. دی وی چې د اولیاء کرام ولا بزرگان ولا منگ چې چاته حصدار وایو د الله سره حصدار کو، نو د دې سره اختیار شتی دی منگ خلاصول شي. هغه باندې رد کئ اتلسم آیات کې الف لام را حروف مقطعات تی. تلک آیات الکتاب الحکیم، دایتون د کتاب حکمت والا. اکان للناس عجبا، دلته کې آیت الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت حکیم راضی د کتاب سرا. نو کم ذکر چې حکیم راشی نو الدگی عقلی دلائل زیاتی، کم ذکر چې راشی مبین کتاب مبین نو الدگی نقلی دلائل زیاتی. او کلب کی راشی قرآن مبین قرآن راشی پکی، نو چې کله د قرآن تذکرہ پکی راشی نو الدگی بیا خاص واقعی پکی. اکان للناس عجبا، آیات د خلقو د پاره تعجب دا خبرانه. حینا الی رجل منهم چې موږ وحی کړل یو سړي ته د دینه ان انذر الناس چې ورکړي خلقو لرا او بشیر الذین آمنوا، او زیر ورکا کسان چې ایمان راوړل ان لهم قدم صدقین، چې دې د پاره اوچته مرتبه ده، د دې د پاره سبقیت کامل له یا ان لهم قدم صدقین، د دې لپاره خسته اجر ده. یا ان لهم قدم صدقین، چې د دې د پاره قدم صدقین ویدا نوم د جنت، د دې د پاره جنت ته عند ربهم، د دې رب سره. قال کافرون کافران وان هذا لسائر مبین، یقینا دا سائر د خامخ سائر د کارا. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض، یقینا رب تاسو الله دې اغاز چې پیدا کړی اسمان او زمکا فی ستة ایام په مقدار د شپږو ورځو کې، په شپږو لمحو کې. ثم استوى على العرش، بیا الله برابر شه په عرش باندې، یدبر الامر تدبیر کې د کارونو. ما من شفیع، نشته هیڅ څوک سفارشی نشته سو خبر کوونکې الا من بعد اذن، مگر رسول الله د اجازتنا. ذالکم الله ربکم، دا صفاتن والا الله تاسو رب دې، فعبدون، خاص د الله بندگی کوي. افلا تذکرون، تاسو پناه لئی.
الی مرجعکم جميعا لا طرف ته ورګرځېدلی ستاسو د ټولو وعد الله حقا دا الله وعده رښتونی ده ان انه يبدا الخلق ثم يعيده یقینا الله ول پیدائش کې نو بیا به دوباره هم کې لیج الذين امنوا د پاره چې بدل ورګیا کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل په انصاف الله بدل ورکې په انصاف والذین کفروا کسان چې کفر کړل لهم شراب من حمیم دې د پاره اسکاګ د ګرم وبونه او عذاب الیم عذاب درناک دی ما کانوا یکفرون په سبب دې کم کفر کاو هو الذی جعل الشمس ضیاء الله غزاد ته چې ګرځولې د انور ډیر رڼا والا والقمر نورا او سپومې لګ رڼا والا او قدروا منازل او مقدر کړي د لپاره منزلونه لتعلموا عدد السنین والحساب د لپاره چې پوښی تاسو پشمار د کلونو د حساب د سپومې منزلونه دي آتیش او د انور منزلونه دي 360 ما خلق الله ذلك الا بالحق ندی پیدا کړي الله دا موجودات مگر د حق کار کولو د پاره یو فصل الآیات تفصیل سره بیان آیاتونه د قوم د پاره چې پویږي نو په دغه نور اوس په مې په دې باندې شمار د حساب او د کلونو معلومیږي یو شمسی حساب دی یو قمری حساب دی ان فی اختلاف الليل والنهار یقینا په بدلولو را بدلولو د شپې او د ورځې کې ما خلق الله فی السماوات والارض او هغه پیدا کړلی الله په اسمانونو زمګي خامخانه خیل قوم یتقون قوم د پاج تقوا اختیاري ان الذين لا يرجون لقاءنا یقینا کسان چې یقین لري زموږ ملاقات ورزو بالحیات الدنیا او دی خوشاله شوی دی په دې ژوند د دنیا وطمئنوا بها دی رضامن شوی دی په دې ژوند دنیوي او خوشحالي کی دی په دې باندې والذین هم عن آیاتنا غافلون دا کسان چې څوک ژوند دنیوي خوښي په دې کې مطمئن شوی دی نو دی زموږ د آیاتونو اکثر داسي دي چې آیاتونو زموږ نه غفلت کوونکي دي اولئک مأواهم جهنم نو څوک چې دغه سي کوي د دنیا ژوند اغسته دی آخرت پرې خو دی نو اولئک مأواهم النار دا کسان ټکانه د جهنم دی ور دی بما کانوا یکسبون په سبب د دې چې دی کم کسب کاو ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل یهدیم ربهم رواني با دلرا رب د دې جنت طرف ته به ایمانیم د دې د ایمان په وجه باندې یا د دې په خې طرف باندې ایمان وتوي بی ایمانهم د دې په ایمانونو په وجه باندې الله دې له جنت ورکي تجری من تحت مولانا هر چې بهږي بلان دي د دین نهرونه فی جنات النعیم په جنت د نعمتونو کې وي دعواهم د دې خبره وي د دې طلب وي پدې کې سبحانك اللهم پاکي تعالی یا الله وتحیتهم فی سلام او تحیه د دې خبره بد دې اولنی ملاقات د سلام سره واخر دعواهم واخری دعوت دې اخری خبره د دې بلنه بد دې دای الحمدلله رب العالمین چې ټول صفاتونه د الوهیت خاص الله د پاره دي چې رب دې د ټول عالم ولو یعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير کچره الله پتا دې ور کوله خلق لرا شر استعجالهم بالخير پشان د تعدی د دی د خیر لرا لکه څنګه چې دی پتادی سره خیر غواړي الله ولا خیر ور کوي او دغه سه لکه څنګه چې دی شر اوغتو نو الله دی له شرم پتادی سره ور کی نو لقوزیا الیهم اجلهم نو خامخا فیصله بشی و د دی د نیټه د دی فنظر الذين لا يرجون لقاءنا نو پرېږدو مونږه دی لرا هغه کسان لره چې ملاقات یقین لري د ملاقات زمونږه فی طغیان میا مون په سرکشی د دې کې سرګردان الله بعض خلک لګیا دي خیره کوي کدا خیره الله زر قبل ولای لکه څنګه چې د خیر دعا قبلای نو د دې مسله به ختم شي وا و اذا مسل انسان الضر دعانا لجنبه کله چې ورسی انسان ته تکلیف نو आवाज کې دې مونږ ته په خپل ډډه باندې او قاعدن یا پناسته باندې او قاعدن یا په ولاړې فلما کشفنا عنه ضرونه کله چې لري کوم مونږ دنا تکلیف ددا مره نو دې بیا روان شي داسې کالم یدونا گویا کې مونږ ته आवाज هم نه کړي لا ضر مسو هغه تکلیف طرف ته چې رسیدلې دتا دې بیا روان شي نو په شرک باندې روان شي یو الګه تا ته تکلیف در رسیدلې وي او کنه ما د پلان کې بابا لمن نیولوا نو خلاص کړم کنه شرک شروع کی دالان سوا بلتا بلنا او د بل مبارکی خبر شروع کی کذالک زوین للمسرفین ما كانوا يعملون دارنګ ډولی شوی د مسرفین ته هغه څو چې دې داخله کوم عمل کوي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم
یقینا هلاک کړي موږ قومونه تاسو مخکې کله چې ظلم کو دي وجاءتهم رسلهم بالبينات راغلی دي تا رسولان دي په واضح دلایل باندې وما كانوا ليؤمنون ودي چې ایمان راوړې وي کذالک نجزي القوم المجرمين دانګي بدل ورکوم قوم مجرمانو لرا ثم جعلناكم خلائف في الارض بیا منګه ګرځولې تاسو خلیفګان پزمکه کې اغه نور لاړل تاسو پاتې شوي تاسو یو راوستئ من بعدیم رسو داغینا رسو داغی دا حلاکولونا رسو داغی دا ملکولونا لننظرا دا پاردی چه اگورو منگا امتحانو کو کیف تعملون تاسو سنگا عمل کوئی آغا خلالا خوبس تاسو سکوئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چې لوسته کی پدې آیاتونه زمونږه بینات واضح قال الذين لا يرجون لقاءنا ويا کسان چې یقین لري زموږ د ملاقات ایتی بقرآن غیر هذا او بدله چراولا قرآن علاوه د دینا یا بدل کدا دا قرآن ویسا دا بالکل بدل کا منگل بل قرآن چتراوڑا او بدل ہو یا پدے کے دا بازی خبری چی داتی کٹ کا دے کے تبدیلیوں کا پدے کے دا بازی مسئلے کمی کا دا توحید او دا شرک دا خبری تلری کا قل ما یکونو لیانو بدلو من تلقائی نفسی و توای آسان ندی زمان پارا دا چی بدل کم دے لرا دا خپل زاننا د خپل طرفنا دا بدل کم دا سونشم کولای ان اتبع الا ما یوحى الیا ذاتا بداری نکوم مگر دا سوچ وہی کولای کی ماتا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یقینا زیریگم د دینا کمانا فرمانی وکړه د خپل رب د عذاب د ورځې لوینا الله به د لوی ورځې عذاب راکی قل لو شاء الله ما تلوت علیکم وتوا کچ الله وختین ما بنل وستله تاسو باندې دا قران ولا ادراکم بیا نو ما خبر درکړو تاسو له دې قران فقط لبست فیکم عمرا من قبله یقینا ما درنګ تیر کړل وخت می تیر کړل عمر می تیر کړل پتا سو کې د خپل ژوندۍ نه س مخ کې افلا تعقلون تاسو د عقل نکار نه لای زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلويخ کال می تیر کړلی تاسو ته می سویل لی تر اوسه پورې ما هو مثلا نه بیان کړی ولی ما ته حکم نو وسره ته حکم راغه بیان کا نو اس کو زب پات کې دین شمه فمان ازلم نو سو دې غټ ظالم دا اچانا چې جوړیږي په الله باندې درو او کذب بیاات یې تکذیب کو د الله د آیاتونو انه لا یفلح المجرمون یقین خبر دا چې نشي کامیابی دي ظالم مجرمان ويعبدون من دون الله او دا خلق بندگی کوي د الله نه سوا ما لا یضرهم ولا ينفعهم دا خلق وي دا زموږ سفارشیان دي دا به زموږ سفارش کوي الله وی سفارش نشي کولای دی خبره نشي کولای نو ويعبدون من دون الله دا خلق بندگی کوي د الله نه سوا ما لا یضرهم دا چای کوي چې نه دی له ضرور کولای شي کدی ولا عبادت پری دي دی ولا بندگی پری دی आवाजونه او ته پری دي ولا ينفعون ولا پیدا ور کولای شي کدی ولا بندگی کوي ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله او دا خلق وی چې دا خو زمونږ سفارشیان دي د الله سره الله سره زمونږ سفارش کوي الله ته زمونږ سفارشونه وړاندې کوي سورۃ زمر 3 آیات کې وایي دی وایي چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من د دې بندگی دې د پاره کو چې الله ته نږدې کی قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض وتویا تاسو خبر ورکوي الله لا پاسمانه چالاته پته نشته پاسمانو کې او نه پزماګه کې سبحان او پاکي د الله د پاره او تعالی او چته الله د حسن چې داخله کو سره شرک کوي داخله د دې زمانہ کې دا قصې ډېرې زیاتې دي په دې زمانہ کې خلک ځان په دغه معنی مشغولي او وی اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر دانگی حجت اللہ البالغہ کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی زو اگر زیدم بغر و سم باندے فما وجدت بلدتا الا ولها آلہتا تعبدون ما غر او سم اوکتا ہر کیلے کے دا سے خلق دی چی داغو زان لا آلہا جوڑ کر لی او داغی بندگی کئی دا ہر چا آلہ دی داغی بندگی کولے کی وما کان الناس الا امتا واحدا نو دا ټول خلق مگر یو ډلوا دلته مخ کې وی اتنبئون الله ته ندی معلوم او ته معلوم دی الله وی سوق نشتی زما ا دی وی اشته نو الله وی وتوا اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض وما كان الناس الا امه واحده نه دا خلق نو دا ټول خلق یو مگر یو ډلوا فاختلفون اختلاف وکړو یو ډلوا په توحید باندې نو اختلاف وکړو
نو خلق لاړو ګډوډ شو، یا ټول خلق یو کافرو چې کله مسله راغله نو خلق بیا مسلمانۍ طرف ته راغله. ولولا کلمة سبقت من ربک، کچر نوې دا کلمه ستا د رب مخکې کړی شوي، فیصله د رب مخکې کړی شوي، لقضی بینهم، نو خامخا فیصله به شوه د خلکو په منځ کې فیما فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دا خلک پکې اختلاف کوي. ویقولون لولا انزل علیه آیة من ربه، او دا خلک وایي ولنه نازلېږي په ده باندې نښه د رب د طرف نه. فقل ورته ووایه انما الغیب لله، یقینا غیب خو د الله په لاس کې په اختیار کې دی. فانتظروا، نو انتظار کوئ، انی معکم من المنتظرین، یقینا ستاسو سره یم د انتظار کوونکو نه. غیب معجزه وغیرہ دا ټول خو د الله په اختیار کې، زما په اختیار کې خو نه دي. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، او ورسی وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ کله چې وسکو موږ خلکو ته رحمت د خپل طرف نه، من بعد ضراء، رسو د ضررنا چې رسېدلی دي ته، اذا لهم مکر فی آیاتنا، په دغه وخت کې دي د دې لپاره طعنونه انکاري مقابله زموږ د آیاتونو کې. قل الله اسرع مکرا، وتو الله ډېر زر حساب کوونکی دی، عذاب ورکوونکی دی. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، یقینا رسولان زموږ استای زموږ لیکي هغه څه تاسو کوم مکرونه کوئ. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، الله هغه ذات دی چې روانوي تاسو په وچو په دریاب کې، حتی اذا کنتم فی الفلک، تر دې پورې چې کله تاسو یې په کشتۍ کې، وجرین بهم، او دا خلک دا کشتۍ روانوي په دې خلکو باندې، بریح طیبه، په هوا نرم سرا، وفرحوا بها، او دا خلق خوشحالی کوونکی په دې باندې، جات حریح عاصف، نو راشي په دې باندې تند هوا، تیز هوا، وجاءهم الموج، راشي په دې باندې موجونه، من کل مکان، د هر طرف نه، وظنوا دي خیالو کی ان محیط بهم، چې دې راګیر کړی شو. نو دعوا الله مخلصین له الدین، نو دا आवाज کې الله ته خالص کوونکی الله لره د بلنې، لئن انجیتنا من هذه، یا الله که تا موږ له نجات راکو د دې نه، خامخا شو موږ من الشاکرین، د شکر گزارونه. کشتۍ کې رواني نو دا خلق په هغه کې بیا الله ته आवाज کوي، الدغه اذا کنتم، بیا وی وجرین بهم، هغه غیبوبت او دا خطاب خبرې وي. فلما انجاهم، نو کله چې الله نجات ورکی دی لا، اذا یبغون فی الارض، نو په دغه وخت دی طلب کوي فساد پزمکه کې، ناحق طلب کوي. یبغون فی الارض بغیر الحق، دی طلب کوي یا دی نافرمانی کوي پزمکه کې ناحق باندې. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، نو اے خلقو یقینا گناہون استاسو، بغاوت ستاسو په نفسونو باندې وبال لے. متاع حیات دنیا، دا وخت دے سامان دے جون دنیاوی لگا. ثم الینا مرجعکم، بیا زمون طرف ته راګرځېدلی ستاسو، په ینبئکم، نو خبر بدر کې تاسو بما کنتم تعملون، په سبب دا تاسو کوم عمل کاو. سورۃ بنی اسرائیل کې هم راځي، وش پیتم کې، سورۃ عنکبوت کې هم راځي 15 پیتم کې، انما مثل حیات دنیا کمائن، یقینا مثال دی ژوند دنیوي، کمائن پشان د اوبو دی، انزلناه من السماء، چې موږ راوړولې د اسمان نه، فاختلط به نبات الارض، نو ګڼ راوخیږي په هغې باندې ګیاګانې د ځمکې، مما یاکل الناس، د هغه نه چې خوري خلک والانعام او څاروي، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، تر دې پورې چې کله ونیسي د ځمکه خپل ډول ډال لره، ښایست ونیسي، وزینت، او دا ښایسته شي زمکا ټوله خیسته شي، تکش نشي. وظن اهلها، او خیالو کې حال د دې انهم قادرون علیها، چې دې قدرت لرونکي په دې باندې دې په کټ کولو باندې. نو اتاها امرنا، نو راشي عذاب زمونږه د شپې یا د ورځې، فجعلنا حصیدا، نو ګرځو موږ دې لره دلدل، کأن لم تغن بالامس، گویا کې نو پاتې شوي دي پرون. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، دارنګې تفصیل سره بیانو موږ آیاتونه دا قوم د پاره چې د فکر نه کارلی. دا مثال سورۃ کہف 15 کم کې ذکر کړل تقریبا، او سورۃ حدید کې هم تقریبا دغه سي مثال ذکر کړل شلم کې. ډول ډال د زمکه اونسی، شینکېشي، شنشي، او بیا عذاب پراشي، تباشي، تبوي چې دلته کې پرونو ما سنو سړینا هغه مخکینه نقشه رشي. والله يدعو الى دار السلام، الله رب لی په بیان سره تاسو د خلق لره دار السلام ته، کور د سلامتی آتا. و یادی من یشاء الى صراط مستقیم، اور روانه چاله چواړي پنی غلار. للذین احسنوا الحسنى وزیاده، دا کسان د پاره چې احسان کړل، داغه د پاره خسته حالت ته جنت ته، وزیاده، او نور زیاتی هم یو ششته چاغه ته وی دیدار. چا چې توحید منل، توحید باندې
ژوند تیر کړل نو د هغه لپاره جنت ته. احسنو الحسنا چا چې توحید منل نو د هغه لپاره جنت ته. وزیاده او زیاتی نورم دی دیدار د الله. ولا يرقو وجوههم قتر ولا ذلة نو پټي دی لرا مخون نو پټي مخون د دی لرا تورواله او ذلت. اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان دي دی په دې کې همیشه. والذین کسبوا السیئات وا کسان چې کسب کړي د ګناهونه کړلي ګناهونه غټلي جزاء سیئات بمثلها نو بدل د بدی بددا پشان داغه وتراقم ذلات پټکړي وي دل ذلت ذلت په پدی باندې راغړې دلای مالم من الله من عاصم نو د خلکو د پاره د الله نه سوق بچ کون کې کانما اوشیت وجوم قطام من الليل مسلمه کانما اوشیت گویا کې اغستول شي دي مخونو د دیتا ټوکړه د شپې تکي تورې مسلمه ذات مسلمین وي تکي تورې شپې ټوکړه وتا اغستول شي دا مخه تک تور شه ده. اولئک اصحاب النار دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون دي وي پدې کې همیشه. کسب کړل د ګناه کسب کړل د شرک کسب السیئات چا چې کسب کړل د شرک نو جزاء سیئات بمثلها. و یوم ناشرهم جميعا پاورز باندې چې را پورته وکړو مونږه راجمو وکړو د خلکو لرا ټول عابدان او معبودان براجم شي. نو وای با ثم نقول الذين اشركوا بیا وایو کسان ته چې شرک کړل مکانکم په خپل زبانه ودرېږي تاسو او شرکاکم تاسو شرکا فزیلنا بینهم نو جدای براولو پمن ددی کې وقال شرکاهم نو وای با شرکا ددی ما کنتم یانا تعبدون نو وای تاسو زمونږ بندگی کوونکی چې تاسو زمونږ بندگی کولا دا څه تاسو نه وای. فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم نو کافی دی الله گواه زما او تاسو په منځ زمونږ او تاسو منځ کې ان كنا عن عبادتکم لغافلین یقینا موږ خو تاسو د بندګۍ نه بالکل نه خبره موږ ته واړو پته نه لګېدلی څوک تل او څوک راغلی دلته په کې دی لګیا دی وای پیجنی وای چنچنا بادر پیجنی څوک تل او څوک راغلی هغه پیجنی بعضی بګوي څوک چې راضی سر په سر راواړي و خان دی وته وای هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. الله دلته کې سویو خلق سوی ان كنا عن عبادتکم لغافلین من خو بالکل نا خبر یو فیصله به الله کوي نو فیصله به الله وکي نو هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت دغه وخت ښکار وشي هر یو نفس ته حقیقت داغه هغه چې مخکې لګلی ورتو لله مولاهم الحق او واپس بکړی شي دی الله ته چې مولا د دې پرشتیا باندې وزلان ما کانوا یفترون او رک بشي د دین هغه چې دی خلکو کم درو جوړول. قل ما يرزقکم وتوا سوق دے آغا چی رزق در کی تاسولا دا اسمان نا د زمکینا اما یملک السما والابصار اے سوق دے آغا چی اختیار لریس دا غوگنا و دسترگو اما وما یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی او سوق دے آغا چی راو باسی جوندے دا ملنا و راو باسی مل دا جوندی نا سوق دے تدبیر کون کے سوق تدبیر کئی دا کارونو. فسیقولن اللہ تپوس تیو کے دا کارون سوق کئی ندی بوئی چی اللہ ہی کئی. فقل افلا تتقون توان ایتا استقوا ولن اختیار وای ځان د شرک نه خو بیا بچ کی کنه. فذالکم الله ربکم الحق نو دا صفاتونو والا الله تاسو رب دې پرشیا باندې فماذا بعد الحق الا الضلال نو سبئی ورستو د حق نه مگر گمراهی یا بنئی ورستو د حق نه مگر گمراهی حق چې پرې دي نو سبئی خو گمراهی به کنا. فانا تصرفون کم طرف تو تاسو اړولې کیږي کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا دارنګه لازم شیدا کلمه ستا فیصله ستا در پاکستان باندې چې فسق کړل فیصله صدا انهم لا یؤمنون یقینا داخله ایمان نه راوړي. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده وتوا آیا ستاسو د شریکانو نه داسې سوچتي چې هغه اول پیدایشو کی بیا دوباره مکی سوچته داسې. قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده دی به جواب ندر کئی نتول جواب ورکا اغا اللہ دے چاغا ول پیدائش کی بے دوبارہ ہم کئی فانا توفقون کم تر تاسو اڑولے کی گئی. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق وتوا آیا استاسو د شرکاونا داس سوچتے چاغا ہدایت او کی حق طرف تا اغا لار او خی حق طرف تا. قل الله یهدی الی الحق وتوا اللہ حق طرف تا لار خی افمن یهدی الی الحق آیا هغه سوچ هغه لار خی حق طرف ته حق او یتبع هغه حقدار نه دی د دې چې هغه تابعداري دی وشي. اما لا یهدی یا هغه سوچ تابعدار دی د دې چې دا هغه لار نشي خوده الا ایهدا مگر دا چې هغه روان کړي شي پنه غلار
هغه ته لار وښودی شي فما لکم کیف تحکمون نو څه دلیل دی ستاسو دپاره څنګه تاسو فیصلې کوئ وما یتبع اکثرهم الا ظنا او تابعداري نه کوي دا خلک اکثر د دینه مگر د ګمان ان ظن لا یغني من الحق شیئا یقینا ګمان فائدہ نور کوي کار نور کوي د حق نه د څه شي ان الله علیم بما یفعلون یقینا الله پوه دی په اسمان داخله کی کوي وما كان الله وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله او نه دا قرآن نه دا قرآن داسې ان يفترى من دون الله چې جوړ کړی شي د ځانه د الله نه سوا ولكن تصديق الذي بين يديه لیکن دا تصدیق دی دا هغه څه چې مخکې د دین او تفصیل کتاب او تفصیل د کتاب دی لاره و فیچ نشته شک پدې کې د رب العالمین د طرفنا ام یقولون افترا یا دا خلک وی چې دا قرآن د ځانه جوړ کړل قل فاتو بسوره مثله نو توه راوړ یو صورت پشان د دې ودو من استطاعتم او بلې سوچ من استطاعتم هغه چې تاسو طاقت لرئ د الله نه سیوا د الله نه سیوا څوک راجمع کول شي راجمع کوي ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بلکې تکذیب کړي د خلکو د هغه څه چې دا خلک د خلکو نه دی راګیر کړي په خپل علم سره پته وته نشتی دا غي تکذیب کوي ولما یاتیم تعویل او ان راغلی دی تلا انجام د عاقبت د دی عاقبت د تکذیب د دی کذالک کذب الذین من قبلهم دارنګ تکذیب کړه کسانو چې دین مخکې فنظر نو ګورا کیف کان عاقبت الظالمین څنګه شو انجام د عاقبت آخري انجام د ظالمانو داخله لګیا دي یو خبره کین کما خبره چې وته نه د معلومه پاغه باندې رد کین د یو خبره معلومه بل باندې معلومه ناش کم چې نه د معلومه پاغه باندې رد کین فاتحه خلف الامام دی باغی په نفی باندې احادیث شتی د هغه نه دی معلوم لګیا دی د جهال د وجه نه باغی باندې رد کړي نو دی لګیا دی په علم باندې رد کړي نو د ته سوی د ځان ته اهل الحدیث وای یو حدیث منی او بل نه منی په بل حدیث باندې رد کړي دی نو د اهل حدیث وای د اهل حدیث نه وای د منکر حدیث وای دغه یو حدیث منی او بل نه منی فانظر کیف کان عاقبت الظالمین کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه دې د صرف د خپل احادیث د معلوم دي بل وته سن دي معلوم نو باغې ما کم چې وته نه دي معلوم باغې ما رد کړي ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به بعض دین هغه دي چې ایمان راوړي په دې باندې او بعض دین هغه دي چې ایمان راوړي په دې باندې وربک عالم بالمفسدين او رب ستا خپويږي په مفسدانو باندې وین کذبوک کدی خلکو ستا تکذیب کړل نو فقل لی عملی کدی خلق استا تکذیب کو فقل لی عملی نو تو زما پار زما عمل له استاد پار تاسو عمل انتم بریئون مما عملو تاسو بریئ د هغه سنا چې زکم عمل کوم وانا بریئم مما تعملون او تاسو بریئ دا او سو بریم دا سنا چې تاسو کوم عمل کوئ ومنهم من یستمعون الیک بعض دین هغه چې وګ دی تا ته افانت تسمع الصم نو آیا تب واوره کنوتا آیا ته کنوتا اورول کولای شي ولو كانوا لا يعقلون او کله چې بیا غي عقل من لري ومنهم من ينظر اليك بعد دین هغه دي چې ګوري بتا تا افانت تهدي العميا تب چې ګوره نو تب به چې دې ما ته ګوري او هغه دې اړونو افانت تهدي العميا نو آیا ته لار خودي شي ړندو تا ولو كانوا لا يبصرون او کله چې هغه ان يمنا اب بصیرت پکیم نشته بصارت پکیم نشتی ان الله لا یظلم الناس یقینا الله ظلم نه کوي په خلکو باندې ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن خلک په خپل ځان باندې په خپل ظلم کوي و یوم یعشرهم فاورد باندې چې الله براجم کې د خلکو لرا کالم یلبسو گویا کې دی پادشي نو په دنیا کې الا ساعت من النهار مگر یو ساعت د ورځې یتعارفون بینهم دیبا یو بل سره پیجنګلو کوي په خپل مابین کې قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوان کې ورزيل یا کسان چې تکذیب کړل د ملاقات د الله او ما كانوا مهتدين او ندي هدایت مندون کی و اما نورینک بعض الذين عيدهم او نتوفينك یا خو بو خایو منګه تا ته بعض داغنا چې منګه دې سره وعده کوم او نتوفينک یا به منګه تا وفات کو فیلنا مرجعهم نو زموږ طرف ته راګر زیدل د دې ثم الله شهید علی ما يفعلون بیا الله گواه دې په اسمان داخله کی کوي سورۃ رات کې هم راضی سلوی ختم آیات کې سورۃ زخرف کې هم راضی یو سلوی ختم کې اما نورینک دا یو جانب ده نتوفینک د دې مقابل ویل نو یا به موږ تا ته وخایو
بعضی دا غنا چې منګه د دې سره کوم وعده کو او نتوفینک یا به موږ ته وفات کو. نو مطلب دا چې ستا په ژوند کې به په دې باندې عذاب راولو نو ته به اووینې ته به خبر شي، او نتوفینک یا به موږ ته وفات کو نو بیا به موږ دې عذاب ورکو نو تا ته بیا نه پته لګي نه به ته اینه. فیلینا مرجعهم نو زمون طرف ته راګرځېدل د دې دي. ثم الله شهید علی ما یفعلون، بیا الله گواه دی په دې باندې په آسمان داخله کی کوي. ولکل امه رسول، د هر امت د پاره یو رسول لې. نو فیضا جاء رسولهم نو کله چې راشي استازي د دې قضیا بینهم نو فیصله وشي د دې په منځ کې په انصاف. وهم لا یظلمون، او دی باندې به ظلم نه کیږي. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، او دا خلق وایي کله به دا وعده کې تاسو رښتونی. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، وتواز اختیار نه لرم د خپل ځان لپاره د فائدې نقصان او نه د فائدې الا ماشاء الله، مگر هغه چې غواړي الله. الله چې څو غواړي هغه بکیږي، هغه الله کوي. زه د خپل ځان لپاره ځان نه ضرر نشم لر کولای، ځان لا فائدہ نشم راغوخته. لکل امه اجل، د هر امت لپاره یو نیټه ده. اذا جاء اجلهم نو کله چې راشي نیټه ده دي فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، نبشر سکه ده یو ساعت د خپل نیټه نه. ولا يستقدمون لك څنګه چې مخکې کې دي نشي، مخکې آیات تیر شو. ولا رایتم ان اتاکم عذاب بیاتا، وتوا آیا تاسو سوچ کړل کراشي تاسو باندې عذاب د الله د شپې راشي یا د ورځې راشي. ماذا یستعجل منه المجرمون، نسلوی عذاب دی چې په تادی سره غواړي دا الله نه دا مجرمان. یا ماذا یستعجل منه المجرمون، نس تدبیر بئی چې ضربو کی اغه لنا دا مجرمان د پاره د بچ کېدو د خپل ځانونو دی دا الله نه عذاب غواړي. الله رای ولې رای ولې پیغمبر ته وای عذاب درا ولا، نو چې کله راشي عذاب نو دی بسو کی ځان د بچ کولو د پاره بس تدبیرو کی. ثم اذا ما وقع امنتم به، نو کله چې بیا واقع شین بیا په ایمان راوړی. آن ویل کېږي به وس ویل کېږي به د خلکو ته نو وس ایمان راوړی. وقد کنتم به تستعجلون، او حال دا چې مکه تاسو په تادی سره غوښتو. ثم قيل للذين ظلموا، نو بیا ویل شي هغه کسان چې ظلم کړل ذوقوا عذاب الخلد، اوسګي عذاب د همیشوالي. حال تجزون، بدلا نظر کولای کی تاسو لا الا بما کنتم تکسبون، مگر په سبب د هغه تاسو کوم کسب کاو. ويستنبئونك احق هو، او دا خلک تپوس کې استانا چې آیا دا قیامت حق ده، قیامت برازی. قل ای وربی، وتوایا او وربی زما د رب قسم انه لحق، یقینا دا خامخ حق ده، عذاب حق ده، قیامت حق ده. وما انتم بموجزین، او نه تاسو الله لراجز کوونکی. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لفتدت به، کچری شي د هر یو نفس لپاره اج ظلم کړي اج پزمکه کی دي. لفتدت به چې فیده کی ورکی هغه نو قبول بنشي، مخکیم ویلو قبول بنشي. واسر ندامت لما راو العذاب، او پټه بګی د پیمان تعالی را کله چې ویني عذاب. وقضی بینهم بالقسط، او فیصله بوشي د دې په منځ کې په انصاف. وهم لا یظلمون، او دی باندې به ظلم نه کی. الا خبردار، ان لله ما فی السماوات والارض، یقینا په پیدائش د اسمان نو د زمکه کې. یقینا الا ان لله ما فی السماوات والارض، یقینا خبردار، یقینا د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په زمکه کې دي. الا ان وعد الله حق، یقینا خبردار وعده د الله رښتونی دا حق دا. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر خلقونه پوهیږي نه. هو یحیی و یمیت، هغه الله ژوند کول کوي مړ کول کوي. ویلې ترجون، الله طرف ته تاسو ټول ورګرځول کیږي. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، اے خلقو یقینا راغلی تاسو ته आवाज او نصیحت تاسو رب د طرف نه. و شفاء لما فی الصدور، او دې کې شفا ده د هغه څه چې په سینو کې دي. سینو کې چې کم مرزونه راځي د هغې د پاره په دې کې شفا ده. وهدن، او هدایت او رحمت ته للمؤمنین، د پاره د مؤمنانو. قل بفضل الله وبرحمته، وتوا نو د الله په فضل باندې او د الله په رحمت باندې. د الله په فضل او د الله په رحمت، د الله فضل دی او د الله رحمت ته. قرآن کریم الله را لېږل له فضل دی رحمت ته. فبذالک فلیفرحون، دا په دې باندې پکار دی چې داخله خوشحالیو کی. هو خیر مما یجمعون، دا غوړي دا سنا چې داخله کې راجمع کوي. قل ارایتم ما انزل الله لكم من رزق،
وتوا آیا سوچ کړل تاسو هغه چې الله نازل کړلی ستاسو د پاره د رزق نه وګرځولې تاسو داغه نه حلال او حرام قل الله اذن لكم وتوا آیا تاسو ته الله حکم کړل دې ام الله تفترون یا تاسو په الله باندې درو جوړون کیای وما ظن الذين يفترون على الله الكذب او صد ګمان دا چا صد ګمان وما ظن الذين يفترون على الله الكذب صد وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه وما ظن الذين ان ګمان دا کسانو يفترون على الله الكذب چې جوړي په الله باندې درو د قیامت پر ورځ باندې ان الله لذو فضل یقینا الله فضل والده په خلق باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر دې خلقونه شکر نه وباسي وما تكون في شان نه یته په یو حال باندې او ما تطلو منه من قران او نل ولته د الله د طرفنا سلوستل ولا تعملون من عمل او نتاسو عمل کوي عمل الا كنا عليكم شهودا مگر منګه حاضر یو پاغي باندې استفیزون فی کله چې تاسو ورنوځي پاغي کې وما یعزو ربک من مثقال ذره او نه پټیږي ستاسو ربنا په مثقال د ذره برابر مای پزماګه نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلک او نه وړو کې د دینه او نه غټ مگر د الله په کتاب کې دي کتاب کار کې دي الا ان اولیاء الله خبردار دا الله دوستان لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبا ير پاغي باندې او نه بدی غم جن کیږي دا الله دوستان چین هغه وین چې یرا او ترها و پی نه دا سوق دي الذين امنوا دا اولیاء الله اخل دي چې ایمان راوړل او کانو یتقون او دي تقوا اختیار او دا الله نه ځان بچکاو د شرک نه ځان بچکاو د مخالفت نه لهم البشران دې پارا زیر دې په ژوند دنیاوی کې او په آخرت کې لا تبديل لكلمات الله نشته بدلیدل د الله د کلمو د پارا ذالک هو الفوز العظیم دا لوی کامیابی ولا يحزنك قولهم ان غم جن کې تعالی را خبرې ددی ان العزت لله جميعا یقینا عزت الله پلاس کې دی ټول هو السميع العليم الله دې اوریدونکو پوا الا ان لله من في السماوات ومن في الارض خبردار یقینا الله په اختیار کې دی او چې اسمانونو کې دی چې بزمګه کې دی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکا او تابعداري نه کوي هغه سان چې داخله وتره مدد شوی من دون الله د الله نه سوا د شرکاو ایتبعون الا الظن داخله تابعداري نه کوي مگر د ګمان وینم الا یخرسون او نه دي مگر اٹکل مار اٹکل پسیتلون کی دي وما يتبع الذين يدعون تابعداري نه کوي د دلیل هغه کسان چې را بلی د الله نه سوا نور شرکاو لرا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکا نه تابعداري نه کوي هغه کسان چې را بلی د الله نه سوا نور شرکاو لرا دی تابعدار د دلیل نه دي دویمه دا وما يتبع الذين يدعون من دون الله او ندی تابعداری کوونکي هغه کسان چې را بلی د الله نه سوا نور لرا نور لا را بلی شرکا خپل را بلی ندی تابعداری د خپل شرکا هم نه کوي وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکا څوک چې د الله نه سوا نور را بلی ناغي د خپل شرکا او خبرم نه مني لکه شاه عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه شو یا نور اولیاء کرام بزرگان شو ناغو خدا نه دی ویلی چې تاسو مونږ ته आवाज کوئ هغه خو چې د الله نه سوا بل چا ته आवाज کوي نو دا شرک دی نو دی د هغه خبره نه مانی هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله غزا ته چې ګرځولې تاسو د پاره شپه د پاره چې تاسو آرام کوي په دې کې والنهار مبصرا ورځ رڼا والا د پاره چې تاسو په کې وګرځئ ان فی ذلک الآیات یقینا په دې کې خامخانه دا قوم د پاره چې اوري قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دا خلق وای نیول الله ځان له سوګ نازوله سبحانه پاکي الله د پاره هو الغنی او الله غنی ذات ته له ما فی السماوات و ما فی الارض الله د پاره د الله په اختیار کې د الله په ملک کې دي هغه سوچ اسمانونو کې دي چې پزماګه کې دي الله غنی دی بے حاجت دے بے پرواہ دے دا ولد نا ولد تے ضرورت نشتی بل دا اللہ ملک دے دا اللہ مالک دے دا ہر سو نو ولد پا ملک نرازی ان عندکم من سلطان بهذا نشتے ساسر سے دلیل پدے باندے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا وائے تاسو پا اللہ بانے آج پوئے گئی پینا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب وتوا یقیناً
آغا کسان چې جوړی په الله باندې دروغ لا یفلحون نشي کامیابې دي متاعن فی الدنیا د دې دپاره فائدې دي په دنیا کې سکدا په دنیا کې ثم الینا مرجعهم نو بیا به زمونږ طرف ته راګرځېدل د دې ثم نذیقهم العذاب بیا به اوسکو په دې باندې عذاب سخت نذیقهم العذاب الشدید او بسکو په دې باندې عذاب سخت بما کانوا یکفرون په سبب دې چې کوم کفر کاو د دې باندې بس